را سره کې دا قسمه ګیمونه زمونږ د معاشرې کم تصویر پیش کوي او مزید څومره ضرورت دی جی؟ زما نوم لیهوتي دی او ډایرکټر سپورټ اسلامي کالج یونیورسيټي پېښور. څنګه چې تاسو پته اکی زمونږ قومي لوبه ده. صوبایي حکومت چې دی په دې ټایم کې چې دی په خیبر پښتونخوا په مختلف سیمو کې چې دی نو 15 ټرپ جوړ کړل. چارسده کې جوړ شو، په اسلامي کالج کې جوړ شو، په کوهاټ کې جوړ شو، په مردان کې دی، ایون په باجوړ کې دی، په ډي آی خان کې دی. نو زما په خیال باندې چې د هکی مونږ هغه روایت را ژوندی کول، ځکه چې مونږ په هکی کې چې د څلور پیرې ورلډ کپ ګټلي دي. د نه علاوه مونږ د خیبر پښتونخوا چې دی لکه د بنو د سیمې چې دی بریګیډیر حمید حمیدي، رشید جونیئر، قاسم محب، دا د اسلامي کالج سټوډنټانو مو، اولمپیان مو، د پاکستان کپتانان مو، دا درې واړه چې د پاکستان په ټیم کې کلونو پاکستان ورلډ کپ یې ګټلي دي. نو د خیبر پښتونخوا کې د ټیلنټ چې دی څنګه مونږ کرکټ ته وګورو، نو په کرکټ کې مونږ د پاکستان په ټیم کې په 14 کې 9 کسان چې دی د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي. داسې په هکی کې هایر ایجوکیشن کمیشن چې دی نو هغې دغه یو سوچ وکړو چې یاره مونږ هکی واپس څنګه را ژوندی کړو. نو هغې داسې ټورنمنټ ارګنایز کولو دپاره چې دی بېنظیر ومن یونیورسټي ته دغه ټاسک ورکړو او بل یې په خیبر پښتونخوا کې پېښور یونیورسټي ته دغه ټاسک ورکړی دی چې تاسو ټیلنټ هانټ د سکولونو نه راوباسئ، د کالجونو نه راوباسئ، د یونیورسټیانو نه راوباسئ. نن کو تاسو ګورئ په چارسده کې یو دومره ښکلی ټرف لګېدلی دی، کم چې زما په خیال باندې یو زړه راښکونکی منظر دی. که ته لرې نه ګورې نو تا ته داسې ښکاري چې د غنمو یو شین پټی دی، خو هغه د هکي ګراوند دی. نو هکي زمونږ قومي لوبه ده، دې دپاره چې دی مونږ چې څومره هم محنت وکړو هغه کم دی. ځکه چې اوس مسله دا ده، د هکي پرابلم دا دی چې یو د سیاست ډېر زیات خطرناک دی اوورال پاکستان کې. دویم دې ته پلیئرز نه راځي چې ته د پلیئرز نه تپوس وکړې. ما حالانکې دغه کوشش وکړو چې خلکو ته مې دغه هم ووایي چې تاسو راځئ، موږ به د هکي درکوو، موږ به د تاسو سپورټ کوو، موږ به تاسو ته هر قسمه تعاون به درکوو. خو وجه څه ده چې د میډیا گیم نه دی. کرکټ کې تاسو وګورئ بیټسمین چې آوټ شي نو دغه وخت کې اشتهار راشي، نو دا د اشتهار گیم پاتې نشو. په دې وجه باندې هم دغه یو مسله ده. خو بهرحال یو کوشش چې دی هغه روان دی. هایر ایجوکیشن کمیشن کوي چې یاره هکي نن کو تاسو وګورئ په دې ګراوند کې د بنو ماشومان دي، د مردان دي، د پېښور دي. نو زما په خیال باندې چې د دې هغه ټیلنټ راښکاره کېدو دپاره موږ سره دا یو ډېره مهمه ذریعه ده چې هغه موږ د سکول او د کالج او د یونیورسټیانو نه ماشومان راوچت کړو او بیا یې نیشنل لیول باندې ولو.